الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك ونبيك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. محترم عزتمندو، نن سبا چې کومه مسله زیاته شوې ده او انتهایی حد ته رسېدلې مسله ده، نو دغه مسلې دپاره مونږ الحمدلله څه ناڅه کوشش وکړلو او دغه مسلې حل مو راویستلو چې هغه مسله د سحر او د جادو ده. سحر او جادو دا انتهایی زیات شوی دی، مسلمانانو ته دینه زیات تکلیف جوړ شوی دی، تکلیف ورته ملاویږي په دې سحر او جادو باندې. الله جل جلاله دې ټول مسلمانان د سحر او د جادو نه وساتي، او کوم خلق چې غلط سحرونه، غلط جادوګران چې هغه د اسلام خلاف دي او خلکو ته په تکلیف ورکوي، مولا کریمه دغه خلق په دنیا هم ذلیله کې او په آخرت هم ذلیله کې. ښه عزتمندو، سحر چې په چا باندې شوی د هغه ختمېدلو طریقه به صحیح، نو چې په چا باندې هم سحر شوی وي هغې د ختمېدلو طریقه تفسیر قرطبي هغه ذکر کړې ده. تفسیر قرطبي لیکلی دي که په چا باندې سحر او جادو شوی وي نو هغه کس دې اووه پاڼې د بیرې راواخلي، یعنی د بیره چې کومه وي د دې اووه پاڼې دې راواخلي، خو هغه چې روغې ماته پاڼه پکې نه وي، مطلب سوری را سوری نه وي، او دغه په لنګرۍ کې یا په داسې څیز کې وټکوي چې هغه پاڼې ته واپس راوباسي، یعنی معده یې کي او واپس یې ترې راوباسي، او په یو لوښو کې اوبو کې دې واچوي او دغه اوبو ودې خوټ کوي چې دا کوم لوښي کې دغه واچولي او هغې کې اوبه هم دي، یا مطلب واچوله اوبه یې پسې ور واچولي، نو دغه دې بیا وخوټ کوي. چې کله یې وخوټ کوله بیا دې په دې باندې آیات الکرسي ووایي او هغه دې پې دم کی او په هغه اوبو باندې دغه کس غسل وکړي. الله جل جلاله به ان شاء الله العزیز چې الله رب العزت به دغه انسان دغه تکلیف ختم کی، چې کوم سحر او جادو په ته باندې شوی دی هغه تکلیف به ختم کی. او بیا خصوصا بالخصوص خاص د هغه خلکو دپاره چې څوک د خپلې بیبي هغه جمانه سحر باندې بند شوي وي. کم داسې خلک وي چې هغې د خپلې بیبي سره جما باندې بند شوي دي، یعنی په سحر او د جادو په زور باندې بند شوي دي. د هغه خلکو دپاره دا وظیفه او دا کار ډیر زیات مجرب دی، یعنی دا ډیر ضروری دی، په کار دی چې دغه کسان دغه کار وکړي. دا آسان شانته کار دی، دومره تکلیف کې نشته دی او یو مجرب کار دی. ان شاء الله العزیز دې سره به د دوی سحر او جادو ختم شي او د دوی خپل منځ کې به ان شاء الله العزیز د ښځې او د خاوند په منځ کې به محبت پیدا شي. الله جل جلاله دې دا خبرې په خپل دربار قبول او منظوري کړي. څومره ملګري دي دا ویډیو وګوري او دوی ته خوښه شله نو هغوی